محمود غزنوی یو عظیم انسان په کابل کې تیر شوی دی، یو عظیم انسان، ډېر لوی سړی یو لېږل چې یو غلام راته والېږي، چې لاړه غلام یې واغستو، داسې غلام یې واغستو چې ټوپۍ نه یا باتی وتې وي، اشلېدلې غوندې چیرډۍ په سر پرته وه، د کمیس لستوڼي ټول سولیدلي او شلېدلي وو، تنه یې پاتې وه، د کېړو پوندې ټولې سولیدلې وې، پنج یې پاتې واغستو او راوست. محمود غزنوي چې ورته وکته او ورځ دوه کې د هغه خوی خصلت وکتو نو پې مین شو. حکم یې وکړو چې شاهي حمام ته یې بوځئ، ویې لمبوئ او شاهي لباس ور واغوندوئ. شاهي لباس یې ور واغوستو او محمود غزنوي راوستو، ځان سره یې په تخت کې هغه جامې چې په کومو کې دی غلام او خرڅېدو، هغه ایاز په بکس کې ایښې وې، سهار به یې پرانیستو، جامو ته به یې داسې وکته، بیا به لاړو د بادشاه خواته. وزیرانو پہ شکایتوں کو دے نورو کوسا ڈبو، شکایت پہ اوکو چے دے ایاز ټول لال و جواهرات پټکړي دي د بادشاہ په دې بکس کې او تاله ورته لګولې. بادشاہ ورته ایاز دا دې څه کړي؟ وی دې دا کنجي په خپل لاس والا او دا بکس پرانی. بادشاہ کنجي واغسته چې بکس یې پرانیستو، زړه ټوپۍ او زوړ پرتوګ او زوړ کمیس پکې پروتو، نور څه پکې نو. ویل دا ولې؟ وی جی زه هر سهار دې ته ګورم چې ایاز یې ورځ داسې م وه چې تا دا لباس اغوستی و، نن د شاهي لباس اغوستی او بادشاه سره په تخت ناستې، نو دې ته ځکه وګورم چې ستا په تخت ناسته چرته غرور راکې رانه ولي. خلک دغه اوس وای نه څه دغه دی. خیر خبره دا وه چې دا محمود غزنوي دی، دې پورې مې درته وایي چې بادشاهان بس تاسو خپو ته راځي. په هندوستان باندې چې حمله وکړه، چا ورته ووایي چې دلته یو ملا دی، یو ملا دی او ډېر لوی مریدانی دي، بادشاہ ورته ورشئ رایولئ. دا ملا نوم مولانا ابوالحسن خرقانی رحمت الله علیه، ډېر لوی فقیه مجتهد انسان. ویل بادشاہ دې غواړي. هغه ورته زه خپل کار کوه، زما بادشاهانو سره څه کار، ځه. بیا جواب ورغی چې بادشاہ دې غواړي. ویل زه نه ځمه. بادشاہ ورته ولیکل چې اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم، خدای ویلی دی چې د اولو الامر اطاعت کوئ، د بادشاہ اطاعت کوئ، ته څنګه نه راځې زما په حکم؟ ابوالحسن خرقانی ورته دا کاغذ په شا ولیکل چې په دې آیات کې ترتیب دی محموده، ته پې پوهېږې نه، اول اطیعوا الله دی، بیا اطیعوا الرسول دی، په دویمه درجه کې درېمه کې اولو الامر دی. نو زه د خدای د بندګۍ نم لاوزګار نه یم، مخکې رسول پاتې دی، نو ته خو درېمه درجه کې ستا اطاعت څنګه وکم؟ دا خط بادشاہ ته ورولېږه چې محمود غزنوي ته خط راغی، حیران شو. ویل زه په خپله ورځم. اوس چې بادشاہ جواب وکړي مونږ پسې چې ملا صاحب وزیر اعلی صاحب دې غواړي، الله بیا په ګومنځو پسې ګرځم چې په کم برش ګیره برش کم، کم ریګمال په ځانو مګم، وزیر اعلی صاحب غوښته یا وزیر اوقاف صاحب غوښته. وزیر اوقاف کې څه دي؟ خو د غلو پنډېری دی، دا د سود د زکات پیسې دي، ورسره نور ورسره څه شی دی؟ اوس ابوالحسن به زه کوم ځای نه پیدا کوم او محمود غزنوي به کوم ځای نه پیدا کوم؟ وہی نہ وہ غزنوی میں مزہ رہا، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں، نہ وہ غزنوی میں مزہ رہا،
न वो खम है जुल्फे अयाज में, न वो हुस्न में रही शोखियां, न वो इश्क में रही गर्मियां। नागा महमूद गजनवी पाते शवे न दायास पर जुल्फो के आगा कोगवाले, न पा इश्क के आगा गर्मी पाते शवे दा, और न पा हुस्न की आगा नाजो नजाकत पाती चूक दी। गुल गए गुलशन गए, गुल गए गुलशन गए, अच्छे अच्छे मर गए, लल्लू बठेरे रह गए। खमड़शू कदू करेला और ललवान हो दगा जमुन मशरान दी और दा जमुन कशरा दा पाती मुंग दगो तपाई। महमूद गजनवी पखपल ورغه ابو الحسن خرقانی ته چې ورننه وته نو ابو الحسن خرقانی ته اطلاع شو چې بادشاہ راغی. هغه راځي دي زه په یو جونګړه کې ناستو نو لاسه ولا په ناسته ورکو ورته پانه سي بادشاہ ته څه چلو شو پانه سي. اوس چې تاسو کله مولو ته وزیر صاحب راځي داسې په قطار ورتم ګلونه لاس کې نیوي الله لا پریدو ته چې گورنل زی زمونږه پریدو ته چې گورنل راځي الله په قطار ګلونه لاس کې نیوي کولا پټکه ولا جوړ کړي خدای دې هر کله را ولا قربان دې. ابو الحسن خرقانی لاس ورکو ورته پانه سیدو څنګه راغله ورته ول په سومنات باندې حمله کولو تر راغله د هندوانو په دې لوی بتخانه باندې. ابو الحسن خرقانی ور سره خبره اترې وکړه ها یو خلقه خپل ورکړه وی چې په کوم ورځ په سومنات حمله کې دا خلقه واغونده او 2 رکعات نفلو کا الله به کامیاب کی. چې محمود غزنوی تلو نو ابو الحسن خرقانی ورته پاسید اور اس خطای نو محمود غزنوی د لاس نونی وو و صاحب چې زرالم نو ملماوم ترا تپانه سي دي او چې زم نو را تپاسي دي دي کې سراز دي ول چې تراله زکه در تپانه سي دم چې ستا په سر کې د بادشاہ نشوا نو دا مې درته ثابتول غوښته چې په دې اسمکه داسې خلک موسیږي چې د محمود غزنوی بادشاہي په یو کنجه کم نه دي. ول نو اوس ولې پاسې دي چې زم ولو زکه پاسې دم چې زما په تقریر ټوله نشستا د سر نه وته او ما غوندې ملنګ شو نو د ملنګانو قدر په کار دی نو زکه درته پاسې زما عزیزانو کم خلقو چې خدای ته ځان سپارلی او اسرای بنده نه اسرای خدای وی په خدای قسم د خدای بندگان به تا پسې منډي وای نن خو مونږ بندگانو پس او دسې بندگانو پسې منډي وو چې شکل ته وګوره الټای بدل الټای لیکن دولت او د دنیا منصب ور سره مونږ لاس پنامه ورکول اسرم دې تا اسره خدای کا تو وګوره 400 تا پسې منډي وای نو زما عزیزانو خدای اسره کوي بنده ما اسره کونسلر زمونږه اسره دا د چواړیانو جمعداران نه یا کونسلران ایم پی ایس اپ زمونږه اسره د ایم پی ایس زمونږ د اسمبلی ایم پی ګانو ګوره دي ته وایي چې یو کال شو چې په دې اسمبلی کې تاسو ناست یې په دې یو کال کې د دې اسمبلی نه چرته هم د سړیتوب فیصله راووته وامرېده خدای خوار کا چې خوار شو وامرېده چرته نن د هغه خلکو بیان دی چې د چا په لاس کې حکومت دی هغه وایي یو څو کسو نوکرولو باندې کار نه کېږي قوم له روزګار وګورئ همدا هغه خلکو بیان دی چې د چا په لاس کې اقتدار دی او د چا په لاس کې حکومت
خلق هغه ولټوي، هغه خلق وګورئ. فی الحال په دې ځمکه داسې خلق شته چې روټۍ والا لاس کې ورکې او بیا غورځوي. ولی جی ویل به په دې روټۍ نه د حرامو بوی راځي. نن ستا ټول ملک تھرو آؤٹ، مولا دی او که پیر دی او که میا دی او که سید دی او که امی دی او که حکومت، ټول حرام خواره دي که نه؟ ټول خبر ته پته چې دا شی ما د پاره حرام دی، ناروا دی. کو پردی ځمکې مونږ نیسو، پردی اوبه مونږ لرو، پردی فصلونه مونږ ریبو. خبر نو عزیزانو خبره دا ده چې دا ارسه به درته ښکاره شي، خو چې د یو ګز مکې لاندې لاړ شي بیا به داسې یا الله کم خوا وتښتو. الله به وایي کلا لا وزر الى ربک یومئذ المستقر، تښتېدی چېرته شي، کم خوا به تښتې. نو الله دې وکړي چې مونږ کې پویه راشي، سمجھ راشي، ښه او بد وپېژنو، الله په صحیح معنو کې وپېژنو، په صحیح معنو کې، او زمونږ زړه د الله کور شي. چې د کم قوم زړه د الله کور وي هغه قوم اسمان سره خبرې کوي. نن دنیا کې وګوره د مسلمان عمره پریشان ملک نشته، د کافرو تابعداري کوي، لوبې در کې کوي لګیا. پخوا د انګریزانو تابعدار وای، اوس د امریکې تابعداري. خدای دې پاکستان د لوګي مړ کی، خو امریکا دې خدای تباه کړي. د لوګي مړ شي، امریکا دې خدای تباه کړي. اوس عراق باندې اړه صبر نشو، اوس لیبیا ته وزري وي. اوس د لیبیا لګلا شپ کېدا او نر غوندې سړی دی. اوس به بیا د دې مسلمان ملکونو حال وګورئ، وایي به چې ماما مونږ چېرته خفه کولی شو. صدر بوش خو زمونږ لوی ماما دی، او پاکستان کې حکومت چې صدر بوش غواړي وي او چې غواړي نه وي، داسې ده که نه؟ ټول د هغه په رحم و کرم خوار نه کا، لږ عقل ځان کې راولئ. په دې خپه یم چې نه د عقل ستنې راووتې او نه د عقل ټریننګ سکول جوړ شو. چېرته په دې قوم کې به عقل څوک ورمنډي؟ پلار به څوک پوهیي، زوی به څوک پوهیي، مور به څوک پوهیي، لور به څوک پوهیي چې مور یې راټینګی لور یې منډې وي، چې لور یې راټینګی مور یې مټیزي، چې پلار یې راټینګی زوی حرامي منډې وي، چې زوی راټینګی پلار زن طلاقې منډې وي. رانیسي به څوک؟ نا د بوډای کټ ته وي چې زه لنګه ټینګوم بازوی زي، لنګه راکاږي بازوی وزي چې بازوی ټکوي لنګه شلیل کی. د ملک نه څه داسې شی دی، او دا ستاسو د لاس. لکه هغه ورځ مې بټخیله کې وي، ما وی هغه زلزلو له چې کوم مال راغلی او درې که وی چې نه پیسې هم نه ده راکړې، معلوم باره کم شه. اوس به بیا ګورئ مغه خلق به راولئ په ځان چې کم د بار ملکونو امداد درنواله همغسې وشو. نو خدای چې څه کوي در سره ډېر ښه کوي. ماما مونږ ته پې خفه کېده نه دي پکار. بل پخوا به زه چې مړي ته چېرته ودرېدم زړه به مې خفه کېدو چې یاره اوس چې ورته ودرېدم به ښه وشو چې مړ شوې، چې زر پناه شوې، چې دا ځمکه درنه پاکه شو، چې څومره مري. هغه ورځ یو دراز خبره درته وکم، یو سړی مې ولیدو په لاره لاس نه یې ونیوم، ویل بجلیګر مولا خبرې واوره. ما د ایمان په رڼا وکته چې دې نه پس څومره خلک مړه کېږي، دا د سپي په مرګ مري. لاس نه یې ونیوم، خبره یې وکړه چې رانه تېر شو، چې وروسته مې کته څه نه و. نو مونږ د سپي په مرګ مرو، د سپي د مونږ مرګ د سپي مرګ. دې ښکاره خبرې دي.
راغلی او چې تاسو کې ډیر نیک دی راځي چې یو قبر اوس پوری چې درته مې پکې لړمان نه خو د سړی ځامن بل راځي Let's do it.